السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ډیر خوږ او قدرمن ضرور الله دې تاسو مونږ ټول په صحیح عقیده باندې برابر کی. د شب برات 15 شعبان دې باره کې مونږ تفصیلی کلیپونه هم وکړل، تحریرات مو اردو پښتو کې پرون هم نشر کړی دي، د ګروپ کې وګورئ. د رمضان د ټولې میاشتې مناسب فضیلتونه، هغې کې عبادات د نبی صلی الله علیه وسلم لږه زیاته توجه، دا ټول څیزونه ثابت دي بغیر د تخصیص او التزام نه. تخصیص مطلب دا چې یو ورځ پکې خاص کړي، نو داسې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دي کړی. یو عمل پکې خاص کړي، نو داسې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دي کړی. عبادات ته توجه، روزې نیول، عبادتونه کول، دا ثابت دي په شعبان کې. لیکن یاد ساتئ چې د دین مراد 15 شعبان غستل دا نه دي ثابت. د باب کې داس یو حدیث نشته چې هغه صحیح وي، د محدثینو عمل او احتجاج کوي. دا اصل خبره ده. 15 د شعبان روزه نیول دغه روایت ثابت نه دي، دا منګړد دي، خلکو د ځانه جوړ کړی. او دا د امت کې واجب کار دی چې کم ورځ کې اختلافي کنه اختلاف دی، هغه ځای به ډېر زیات کیږي. کوم ځایونو کې چې صحیح احادیث ته د ليله القدر داغي مقام مرتبه په قران کې صراحت ذکر، هغه ته هیڅ څوک توجه نه ورګي. کم شي چې اختلافي یا ظنی وي، یقین او ظن غالب ورکې نوي، تش وهم وي، پاغه خلک ډیر اهتمامونه کوي، خوراکونه کوي، کړایانې کوي، پروګرامونه کوي. دا یو غلطه عقیده په مسلمانانو کې جوړه ده. نو صحیح ورځې د عبادتونو، صحیح روزې ثوابي نفلي په صحیح سندونو چې کوم څه ثابت دي، هغه له توجه پکار ده. یو خبره چې شکیم شو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دع ما یریبک الی ما لا یریب. شک والی چیز پرېږده کنه یار. کله کله فرمای ان الصدق طمانینه، رښتیاو کې اطمینان، و ان الکذب ریبه، دروغ یو نه خدای چې دا شک شي. الحلال بین والحرام بین وما بینهما امور متشابهه فاجتنبوا. د شکی سيزونو نظام ساته چې روایت صحیح ثابت نه دي، او اکثر علما رد کوي، او دا شی د سنت او د بدعت منځ کې دایر دي، نو بیا پر خودل بهتر دي. اهل علم په دې پوي کې جټو سره هونی کې، نو جټ سره وسکي.